بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الحاد درسونه روان دي. پرون منګه د علم دو اقسام چې کوم بیان کړو، علم حصولی او علم حضوری. بیا د علم حضوری د پاره درې علاقې وي. آی چې کوم علاقه د علت او د معلولیت په داغه من وضاحت وکړو چې الله رب العزت خو ټول کائنات د پاره علت دی، خدای الله د پاره څوک علت نشي جوړېدل. ولې سبانو وجود په دوه قسمه مناطقه حضرات فرمایي، وجود یا ممکن وي یا واجب الوجود وي. کته چې الله بل چا پیدا کوم، ولې سبانو خو به ممکن شو کنه پیدا کړ شوی چیز ممکن وي او واجب وي. ممکن وي کنه ممکن خالق کې دی شي نشي، بیا هغه بل پیدا کړي بیا ممکن شي، بیا هغه بل پیدا کړي. وګوره د منطق په اصطلاحات سره هم الله واجب الوجود دی، واحد دی، صمد دی، لم یلد ولم یولد دی. بل سبانو دا زمنګ او دا نظریه ده. روسته په خپل بیا چې کله منګه د مبادیات وایو تاسو روسته به دا سوال په خپل منګال کړي په کتاب کې موجود دی. د علت او د معلول په اصطلاح سره او دا شانته کې د واجب الوجود او د ممکن الوجود په اصطلاح سره هم الله رب العزت یو دی. اوس منګه راځو خپل درس ته. زمنګ نن د درس دغه د عقل درې تعریفات ذکر کړی دي چې عقل څه ته وایي. کله یو دهری ته راشي نو څومره صرف دامره ته تاسو کا دا ولم یبجو بچی دي دوی په سبانه نه پويږي، هغه نه عقل پیژني نه ذهانت پیژني نه فطرت پیژني نه جبلت پیژني. رسته دا ټول خبره روانه دي. نو تاسو صرف په دې ورته اعتراضات خپل علمیت خو ما سره ثابت ککنه ته په الله باندې اعتراضات کې موږ سره په ګروپ کې واتس اپ ګروپ کې یو پروفیسور په الله په داسې اعتراضات کول. ما ورته ویل داس نعوذ بالله ته په الله اعتراض کوي لکه الله زموږ د ترز وی هغه زموږ رب دی، زموږ خالق دی. نو ما چې په هغه یو دوه اعتراض وکړ سړی خپه شو. نو ما ورته ویل یار ته په خالق اعتراض کوي او دومره ډاډه روانه که زه پتا یو دوه اعتراض وکم ته ولې خپه کېږي به ځان ټینګ کنه تاسو خو نه چې بولې زبانو په منګ بګوره دهری اعتراض کوي تاسو به صرف جواب ورکوي نه ته به اعتراض وکړي. ته خپل تعلیم ما دوخه او تاول دهریت پر غوستو ته د سو وجه نه لاړې. بولې زبانو انسان چې دهری کېږي صرف د دې اوسو غټو جوهات دي. یو وجه پکې دا چې کامل میدا د شریعت فهم نه انسان خبر نه. تاسو ته په سوشل میډیا باندې دا خبرې ډېرې مهمه درازي دوه تصویران به ولګي وای به وګوره دا مسلمان ټیکدار جوړ کړی دی، بل بولی کې دا کافر ټیکدار جوړ کړی. دا راځي مه دا کنه. نو موږ وایو مذهب ته چا د غلطۍ ذمہوار خو نه دی کنه. مذهب خو موږ د ټولې د ژوند د اصول د تیرولو طریقې خودلې چې اوس یو انسان انفرادي ژوند کې غلطي کوي نو د دې ذمہوار مذهب نه دی. مولزبانو دوی به تاسو دا د انفرادي خبر را ذکر کوي په مذهب په پټ کوي، نو اس کله مذهب د دې شی نو ذمہوار نه دی. نو تاسو به هم اعتراض کوئ. مولزبانو تاسو به اعتراض پس کوئ په مغربي معاشره باندې دا وایي ژوند نه به خبر است، سیکولریزم نه به خبر است. دلته سرمایدارانه نظام دی، په ټوله دنیا اکثریت سرمایدارانه نظام دی. ورځ په ورځ ځکه غریبان خودکشي نه خلک کوي دی څه کوي هغه دولت تقسیم منصفانه انداز سره نه کیږي. ملزمانو په دې وجه باندې نو تاسو به هم د دې معاشرې نه خبر است ته په دې باندې اعتراضات کوي. اس کله به دا سره دا خبرې نشي کولای. نو سره زموږ خپل درس ته د عقل درې تعریفات ذکر شوی دی. اول عقل چې دی دا اول تعریف ذکر کوو، به د سنور مخکې زو د خیره اول تعریف اما العقل وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والادراكات. وهر عقل نفسها قوت د کوم په ذریعہ چې نفس د علوم او ادراک لپاره مستعد کیږي او همدا مراد تدوید اول نجد تدوید د علوم نه مراد مولزبانو نظری تصدیقات دی او د ادراکات نه مراد نظری تصورات دي. نو حاصل د تعریف دا دی چې عقل د ها قوت نوم دی. عقل د ها قوت نوم دی د کوم په وجه چې نفس نظری تصورات او تصدیقات د لپاره مستعد ګرځیدي شي. دویم تعریف بالضروريات عند سلامة الآلات. عقل يداسي فطري شيء چې پاتوي بس د آلات د سلامتۍ په وخت ولزبانو چې کله د آلات سلامتی وي سوي د آلات د سلامتۍ په زمانه عقل کار کولای شي. ګوره اوس تاسو هم عقل هم سره اوستا حواس چې کار نه کوي نو بیا بس کیږي، بیا هم دا کار نشي معلومول شي. دا به تاسو په غوي من تنقیحات وکړئ کولای شي چې ته چې عقلي استدلالات دي. زه ته ماته یو عقلي استدلال وکړم ډیر شي زونه داسې راځي. پرون منګه وضاحت وکړو
چې کوکستر کې لسخ کاری او صدوخ کاری دغه شان ته کې د انګور دغه په بو کې واچو بدل لغټ کاری عقل دلته خدا حواس ته دغه ټیک د چې عقل در سره دی خود دلته سکیږي دلته تا حواس صحیح دغه نه درکې نتیجه نه درکې بعض خلکو د دې تاریخ حاصل بیان کړی دی چې عقل یو داسې قوت دی د کوم په ذریعه چې د حالاتو د سلامتۍ په وخت کې په بعضې ضروریاتو بالفعل علم راځي دا تاریخ اصل دی او اولنی تاریخ د دې نتیجه ده ځکه چې کله په لازمي طور سره په دې د ضروریاتو علم استعداد حاصلېږي غریزه هغه صفت ته ویلی شي کومه چې په فطرت اول کې د خپل موصوف سره موجود دي دا د اسم مفعول په معنا کې دی په معنا د جوهر سیز سره راځي او د عقل لغوي معنا تړل او بندول دي او عقل هم چونکې خپل صاحب لره د جرم د ارتکاب نه بندوي ځکه ورته عقل ویلی شي او بعضې علما کرامو پکې د عند سلامت الآلات قید لګولی دی مطلب یې دا دی چې پر بغیر د حواسو د سلامتۍ نه علم نه حاصلېږي لکه په نائم او سبي کې چې عقل معطل او ضعیف وي پکې شاباس درېیم تعریف جوهر یدرک به الغایبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة ویلی دی چې عقل یو داسې جوهر دی د کومو په ذریعه چې په غیباتو باندې علم راځي او د وسایطو په ذریعه د محسوساتو مشاهده کېږي بعضې علماو د عقل داسې تعریف کړی دی جوهر تدرک به الغایبات د دې حاصل دا دی چې عقل یو داسې جوهر دی د کوم په ذریعه چې د نظریاتو دلایل او تعریفاتو او مشاهداتو ادراک کېږي په دې تعریف کې د غیباتو نه مراد نظریات دي برابر خبره ده چې تصورات وي او تصدیقات وي او د وسایطو نه دلایل او تعریفات دواړه مراد دي ځکه چې نظري تصور کوم چې په بدیهي تصوراتو سره حاصلېږي د دې مجموعه تعریف او نظري تصدیق کوم چې په تصدیقاتو سره حاصلېږي دې ته دلیل ویلی شي په دې بنا د وسایطو نه مراد دلایل او تعریفات دواړه دي د اولني تعریف په لحاظ سره عقل عرض دی ځکه چې د دې په قوت سره شوي دي او د درېیم تعریف په لحاظ سره عقل جوهر دی ځکه چې د دې تعریف په جوهر سره شوی دی مولا صاحبانو اوس د عقل څلور اقسام ذکر شوي دي مناطقه حضرات فرمایي چې عقل په څلور قسمه دی یو د ماشومانو عقل دی دویم دغه شان ته کې بالملکه دی بالفعل دی عقل مطلق چې ورته ویل کېږي اول عقل حیواني دا د ماشومانو عقل وي چې د دوی نفس د هر قسمه علومونه بالفعل خالي وي البته د علومو قبلول استعداد او صلاحیت پکې موجود وي دویم عقل بالملکه چې د درجې د قوت نه خارج شي او د فعالیت ابتدایي درجې ته راشي او د تصورات او ادراکات ماشومانو کې قوت خو بالفعل نشي حاصلولی مولا صاحبانو نو دلته څه شي د فعالیت ابتدا درجې ته راشي او د تصورات او ادراکات په دې کې بالفعل صلاحیت وي یعنی ضرورت بالفعل حاصل وي او د دې ذریعاتو په ذریعه د نظر حاصلولو استعداد وي نو دا داسې عقل نو عقل بالملکه دی ځکه چې په ضروریاتو سره د نظریاتو حاصلولو ملکه حاصله ده درېیم د عقل بالفعل چې په دې کې قوت استنباط پیدا شي یعنی د خیال په خزانه کې نظریات داسې جمع شي چې نفس کله وغواړي نو په دې سره بغیر د فکر نه په محض التفات سره د نظریاتو په استحصار باندې قادر وي څلورم عقل مطلق کامل دا هغه عقل دی په کوم کې چې حاصل شوي تمام علوم او ادراکات په داسې شان سره جمع شي چې بالکل غایب نه وي یعنی نظریات هر وخت د نفس سره حاصل وي شرح العقائد مولا صاحبانو د موږ پرون ویلو چې د مناطقه حضرات فرمایي چې د عقل درې حصې یا درې بطون دي دا وضاحت چې خو دې کې لږ نور وضاحت دی خو دې خو راوړو دا پرون موږ ویلی دی اوس موږ وضاحت کوو یو څو مفید دغه نور ذکر کوو جبلت څه ته وایي اطلاق شانته کې عادت څه ته وایي فهم څه ته وایي جذبات څه ته وایي د دې ټولو تعریفات کوو نو د جبلت تعریف هغه دی په کومه نوع کې په کومه نوع کې هغه پوشیده عناصر او عوامل دي د کوم په مدد سره چې نوع خپل بقا ساتي لکه پیژندل کوي د مخلوقاتو کې عقل نشته مولا صاحبانو حیواناتو کې عقل نشته شعور پکې شته جبلت دی پکې څه شری او آیات مبارک دی جبل الله الخلق خلقهم واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين دا آیات د دې آیات په تفسیر کې به علماء کرام وضاحت هم کړل ټول کتاب کې عبارت موجود دی مولا صاحب ته جبلت تعریف بیان کړه جبلت تعریف کومه نوع کې هغه پوشیده عناصر او عوامل د کوم په مدد سره چې هغه نوع خپله بقا ساتي لکه پیژندل د خپل نسل بقا ساتل ولګ لګېدل وغیرہ دې ته جبلت وایي نو جبلت په معنا د خلقت سره هم راځي زما یو د سره مناظره وکړه وټساپ باندې نو ما ته ویل چې په حیواناتو کې مو عقل شمور دی لکه جبلت دی نو هغه مور په امانه لسپنځل لس موږ په دې کتاب کې ذکر کړم دی هغه لسپنځل لس وجه ذکر کړم دی او ته به معلومه کړل چې په حیواناتو کې عقل نشته لري که حیواناتو کې عقل وې مور ته تاسو په باګرام کې سپینه پرې غوستو خپل باندې تخت دی هغه تاسو نه مخ کې جات په سر ناس دی
عقل نشته تاسو ما یو سپي خپل ځان له حیوانات ځان له فیصلې نشي کولی هغه د انسان دی ویره دغه هم پېژني څه ورته وفادار دی او دا دی که نه معلومول هم کولی شي نو ما دا د جبلت په وجه معلومولی شي که عقل راغی بیا خبره ختمه شي بیا به ته په هغه باندې حکمراني وکړي هېڅکله یې نشي کولی هغه به بیا ته خپل کنټرول کې نشي ساتلی مولوي صاحبانو نو په حیواناتو کې څه شی دي جبلت دی نو جبلت په معنا د خلقت سره راځي جبل الله و خلقه الله تعالی مخلوق پیدا کو همداسې په نور معناګانو سره راځي د اصلي طبيعت په معنا سره هم راځي د مزاج په معنا سره هم راځي نو په قران کریم کې د جبلت استعمال په معنا د خلقت سره شوی دی یو خلقت دی یو خلقت د رس ټول وضاحت را روان دی خلقت په تفسیر خاص سره په معنا د پیدایش موجودات فطرت په معنا سره راځي او خلقت ورا خلقت سره راځي په کسره سره راشي نو د خا په کسره په معنا د پیدایش خلقت په معنا د پیدایش د موجودات او د فطرت او په معنا سره او خلقت په فتح سره نو د خلقو ډیر تعداد لکه ډیر خلقت راغلیو نو کنه ډیر خلقت راغلیو او دغه شان ته کې نو انسان یا د بنی آدم او داسې نور معناګانو د پاره هم راځي دلته آیات مبارک دی د جبلت مبارکي سورۃ شعراء آیات نمبر 134 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین او د هغه ذات نه ویریږي چې تاسو او تاسو مخکې مخلوقات پیدا کړی دي د جبلت نه مراد هغه احوال په کوم چې دوی پیدا کړی دي او یا هغه لارې او طریقې دي په کوم باندې چې هغه نو فطرتن پابند وي ورته پابند وي سوي روسته به وضاحت را روان دي چې په جبلت او عادت په دې کې فرق شو کنه سره هغه ټول روسته را روان دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل كل يعمل على شاکلته د دې جبلت تفسیر په بل آیات سره مفتی شفیع رحمت الله علیه کړی دی ته دوی ته وایي چې هر څوک په خپل طریقه باندې کار کوي مفتی شفیع رحمت الله علیه عبارت وایا مفتی شفیع رحمه الله په معارف القرآن کې د دې آیات په تفسیر کې د ائمه کرامو نه مختلف اقوال ذکر کړي دي د دې نه مراد طبیعت عادت فطرت جبلت نیت طریقه وغیرہ مراد دي حاصل دا چې هر یو انسان د خپل عادت او ماحول او رسم او رواج سره یو عادت او طبیعت ثانیه وګرځي او د هغوی عمل مولوي صاحبانو هر قوم خپل رواجونه یې که نه هر یو قوم لکه زمونږ بره دې طرف ته اطرافو طرف ته چې زمونږ دا پښتانه وروڼه دي هغوی پټکي هم خلک که ملا وي او که ملا نه وي علم وي او که نه وي هغوی پټکي عادت دي دی خو بنګلاديش طرف ته هندوستان طرف ته زمونږ علما کرام دي پان خوري عادت دی که موږ یې خورو موږ باندې هسې چې موږ دغه سره خوله وي نو موږ له کرکه راځي که نه زبنګ بعضې خلک دي پښتانه زه ورته وایم نسواره چې هغوی ته دا بدې کړي ته نسوارو سره سعودي عرب ته لاړ شو نو څه درکوي سزا یې اوس مقرر کړې ده اوس نسوار نشي وړلی مولوي صاحبانو نو دا طبیعت ثانیه د انسان وګرځېږي د خپل ماحول د رواج د وجې نه مولوي صاحبانو یا دغه شان د امام ابوبکر جساس رحمت الله علیه څه فرمایي د شاکله معنی یې په څه سره کړې ده امام ابوبکر جساس رحمه الله د شاکلې معنی کړې ده شاکله یعنی د دې معنا په لحاظ سره مطلب دا دی هر یو کس د خپل مزاج نه مانوس دی شاباس یو د هغې په طریقې سره چلیږي نو د دې وضاحت وشو د آیات مبارک دغه شان ته لکه ګور آیات په دې سره تفصیل کړی دی آیات مبارک الخبيثات للخبيثين او الطيبات للطيبين یعنی خبيث خلی د خبيث سړو د پاره دی او پاکیزه خلی د پاکیزه سړو مولوي صاحبانو پاک انسان به همیشه الحمدلله موږ علماء کرام یو بل سره الجنس یمیل الجنس حدیث مبارک دی کنه استاد چرته ملاړ شي لکه علما چې دي زما خپل د فطرت دی زما خپل د ایمان دی چې دا علما طلبا سره زړه نه مینه کوم زړه نه را باندې ګران دی ولی خود لکه کم چې دا فنکاران دي دوی باندې فنکاران ګران دي کرکټ والا باندې کرکټ والا ګران دي څه دا کنه دا نو هر یو انسان پاک انسان څه کوي پاک ته دا کوي مولوي صاحبانو نسبت کوي یعنی هغه سره محبت کوي دغه شان ته کې اوایات مبارک دي چې خبيث خزي د خبيث سړو د پاره دي او پاکیزه خزي د پاکیزه سړو د پاره دي هر یو د خپل مزاج والا نسوي مانوس کېږي مولوي صاحبانو دا منګ یو بل نسوي مانوس یو نو د دې حاصل مطلب دی په دې خبره تنبیه د انسان ته پکار د چې د خراب صحبت او د خراب عادتونو نسو کی پریزو کی کتاغو کی کینا څه سبشي ته په دا غوینه مانوس کېږي او ځکه حضرت پلتان رحمت الله علیه فرمایي و صحبت صالح تورا صالح کونت صحبت طالح تورا طالح کونت د نیکانو مجلس بتانا نیک جوړ کی وای په مجلس د عالمانو بس رزر شي په مجلس د عالمانو بس رزر شي کوي بوټه یا کانه د صحرا
بابا څه فرمایي مخکې ځه د فطرت تعریف څه شی مولوي صاحبانو دغه شانته کې بیا په مفردات القرآن کې دغه شانته کې امام راغب رحمت الله علیه فرمایلی فطرت او جبلت په دې خبره کې مشترک دي دواړو اطلاق په پیدایشي عادات او صفات باندې کېږي اوس فطرت څه ته وایي د فطرت تعریف کوو د فطرت تعریف قال زمخشري رحمت الله علیه فرمایي په فائد کې كل مولود يولد على الفطره والمعنى انه يولد على نوع من جبلته دا په یو نوع د جبلت کې مولوي صاحب دا پیدا شوی دی علامه زمخشري رحمه الله په خپل کتاب الفیاض کې د فطرت معنا په جبلت سره کړی دا هر یو ماشوم په فطرت سره پیدا کیږي یعنی په یو نوع د فطرت سره یعنی فطرت د جبلت خاص نوع ده کوم چې انسان د دین قبلولو تمایل کوي نو د جبلت نه موږ مجبور یو موږ د جبلت نه سيو موږ کې به اتوماتیکلی بتاته ولګي مولي به موږ دا خپل نوع بقا به ساتي ته د جبلت تعریف اوري مولي څه بودره جبلت تعریف څه شي سبب نه تاسو کومه پکا منو کې اپوشیدان اثر چې د خپل بقا ساتي نو موږ د جبلت نه سيو مولي زبانو مجبور یو قرآن کریم کې هم د جبلت نه موږ مجبور یو او فطرت موږ ته د سکولو د پاره موږ رعایت کوي فطرت څه کوي موږ رعایت کوي خو د جبلت نه موږ مجبور یو هغه دغه شانته کې قرآن کریم کې هم لفظ د فطرت استعمال شوی په معنا د خلق سره مفتی شفیع رحمه الله بخاری قرآن سورۃ الروم آیت نمبر 30 په تفسیر کې وضاحت کړی دی الله تعالی بشمار مخلوقات مختلفو طبایع او مزاجونو سره پیدا کړی دي ته هر مخلوق مزاج طبیعت جدا دی او بل نه د هر یو مخلوق په فطرت او جبلت کې یو خاص ماده یې خلا د کوم په ذریعه چې هر یو مخلوق د خپل تخلیق منشا پوره کوي په قرآن کریم کې د دې مفهوم بیان شوی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعطى كل شيء خلقه ثم هدى د دې آیات نه دا مفهوم مراد دی کوم مخلوق چې خالق د کوم مقصد لپاره پیدا کړی دی د هغه مقصد هدایت هم ورته الله تعالی بیان کوي او هغه هدایت دا هدایت څه ده ماده د استعداد د مولوي صاحبانو استعداد په هر مخلوق کې پیدا کړی دی کم چې مکلف دي څه دي کم چې مکلف دي ګني عبادت خدا الله تعالی ټول کوي الم ترى ان الله خلق السماوات والارض الله پیدا کړی څه دی ټول الله ته کوي عبادت کوي موږ ولکن لا تفقهون تسبیحهم تاسو دا غي تسبیحات باندې نه پوهیږئ الله تعالی د شادو بچی کې دا ماده یې خدا چې هغه ونی او ګلان پیژني او بیا د هغې نه خوراک حاصلوي هغه په خپلو خېټو کې محفوظ کوي او بیا یې خپلې چتۍ ته رسوي هغې چې کوم چتۍ دي چتۍ مولوي صاحبانو هغې ته را رسوي همداسې د انسان په فطرت او جبلت کې الله تعالی داسې ماده او استعداد پیدا کړی دی چې د هغې په ذریعې سره خپل پیدا کوونکی وپېژني شاباس او د هغه شکر ادا کړي او د هغه اطاعت وکړي د دین اسلام دی چې لا تبدیل لخلق الله د دې آیات مقصد واضح دی چې د الله تعالی په فطرت یعنی د حق پیژندلو صلاحیت او استعداد کې څوک تبدیلي نشي کولی اوس مولوي صاحبانو دلته د آیات مبارک د سورۃ روم آیات نمبر 30 کې آیات مبارک د فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله دلته په دې باندې سلور اعتراضات راغلي دي سو مفسرین بیا وضاحت کړي چې د فطرت نه مراد څه شي دی یو پکې قول دا چې د فطرت نه مراد هغه واده رقم چې الله تعالی موږ ناغه تعالی سبحانه دغه شانته کې دا عبارت یو د فطرت مبارک د مفسرین او اقوال وایا نو هغه اعتراضات او جوابات ذکر کوم د فطرت مبارک د مفسرین ډېر اقوال دي د فطرت نه مراد هغه وعده کوم چې الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام او د دې د اولاد نه اغستې ده سورۃ اعراف آیات نمبر 102 الستو بربکم قالوا بلا ټول ویل چې یا الله ان بلا انت ربنا یا الله تزمنګ رب الله تعالی هر یو ماشوم په ازلی اقرار سره پیدا کړی دی مولوي صاحبانو فاضلی اقرار سره هر یو ماشوم پیدا کړی دی چې دا غي تفصیل حدیث مبارک دی کل مولود یولد علی الاسلام فابواه یحودانه او ينصرانه او يمجسانه هر یو ماشوم په فطرت د اسلام پیدا کیږي مولوي صاحبانو لا تبدیل لخلق الله الله تعالی پیدا کړی شی سیس ما بدوي یعنی الله تعالی دین ما بدوي تفسیر مظهری آیات نمبر 30 معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمه الله د دې آیت په تفسیر کې ډېر مدلل بحث کړی دی هغه فرمایي د فطرت مبارک کې مفسرینو ډېر اقوال دي د فطرت نه مراد مولوي صاحبانو خو دې کې مشهور چې کوم دوه دغه اقوال دی هغه ډېر دي یو د فطرت نه مراد اسلام دی یو استعداد اسلام دی څه دی که اسلام واخلي په د سلور اشکالات راځي که استعداد اسلام والی به یو ټول اشکالات ختميږي دا ټول اشکالات د ختم کړی دي د فطرت نه مراد دی
دین اسلام دی او مطلب دی الله تعالی هر یو انسان په فطرت او جبلت په اعتبار سره مسلمان پیدا کړی دی. که څوک د دې غلط پرورش ونه کړي نو هر پیدا کړی شوی ماشوم به مسلمان وي. او دویم قول د فطرت نه مراد استعداد دی، یعنی په تخلیق انساني کې الله تعالی دا خاصیت ایښی دی چې هر یو انسان خپل پیدا کوونکی پېژندلی شي په شرط د دې چې د خپل استعداد نه کار واخلي. مولوي صاحبانو خو نن سبا دهریانو د خپل د لاس د مقصد نه خبر دي، د سترګو د مقصد نه خبر دي، د وګونو د مقصد نه خبر دي، د یو جام د یو ګلاس د دې د مقصد نه خبر دي، خو د خپل ډانچې د مقصد نه هم دي خبر. و انسان تو بے جان سا پتھر تو نہیں ہے. سوئی ته خو د بے جانه پتھر خو دی، تو علم کا چشمہ یا سمندر تو نہیں نو تا دونه علم کړی دی. پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علم در کڑے دے تمہارا مقام در کڑے. وہی جو کچھ بھی ہو اپنے حدوں کو پہچان. رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے، اللہ تو پکڑنا نہیں شکلا سے دے. وہی دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کی کسی پر کی برابر بھی نہیں ہے. تا تو دنیا دا خاطر اللہ پر غصو، خالق دے پر غصو، خپل محسن دے پر غصو. نو اللہ وہی جدا دنیا مثال لا تساوي جناح البعوضه د یو ماشي د وزر عمر ایست منشتره مولوی صاحبانو. نو موږ بس کو دا هر یو انسان د خپل استعداد نه کار والی خپل سوچ دیو کی. جواهرلال نهرو په هندستان کې ډېر مشهور شخصیت تیر شوی دی، دا وزیر اعظم پاتې شوی دی غالب ګمان سیاستدانو. هغه یو کتاب لیکل، هغه کې د خپل باندې وضاحت کوي زه ډېر کامیاب انسان یم خو مال د خپل ژوند مقصد نه معلوم. زمونږ د ژوند مقصد څه شه دی؟ ان تعبد الله کانتا کترا هو ته داسې د الله عبادت و ان لم کچرتا الله نشي لیدل نو داسې عبادت هوګه چې څه شي چې ته الله ته ویني. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. او دا شان ته کې بل آیات الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ايکم احسن عملا. الله وای ما پیدا کړی چې دې پر تاسو کې څوک نیک کار کوي څوک بد کار کوي. نو موږ پیدا کړی په فطرت کې موږ کې استعداد دی خدای نو هغه استعداد صحیح استعمالول پکاره. نو په اول قول باندې اعتراضات وارد شوي دي مولوی صاحبانو. اوله شوبه دا عبارت په لګي بم راوړل مولوی صاحبانو. اعتراضات وارد شوي دي. اوله شوبه تاسو چې وایي چې فطرت نه مراد اسلام دی او آیات کې ذکر شوی دی چې لا تبديل لخلق الله. ورته آیات کې خو په خپل موجود دي چې لا تبديل لخلق الله. دینه مراد خلق الله دی، مراد هغه فطرت دی د کوم چې مخکې ذکر وشو چې دا الله تعالی په فطرت کې څوک تبدیلی نشي کولای. په حدیث مبارکه کې ډېر مثالونه موجود دي. کله فطرت نه مراد اسلام واخلي نو بیا ډېر ماشومان بل پلاران يهوديان جوړوي او څوک خپل اولاد عیسایان جوړوي او په عامه مشاهده کې کافر زیات دي. مولوی صاحبانو کافر زیات دي، زمنګ نه کافر زیات دي. سوي چې تبدیلی نه راځي نو کافر ولې زیات دي؟ دا اعتراض دی. جواب څوک چې د بل چا د وجې نه کافر شو په هغه کې استعداد او قابلیت نه دی ختم شوی چې هغه د مسلمان کېدو نه منع کړي. په هغه کې د اسلام د قبول قبلولو استعداد او صلاحیت الله په نسبانو دا کوم خلک چې د نور په وجه باندې سکیږي بل مذهب تزیو سکیږي په شرک اخته کیږي خود کې خو استعداد موجود دی کنه لګي اوپر راوړل نو دې کې خو استعداد موجود دی، صلاحیت خو دې الله نه دی غسته کنه. ننن مې کسانو ننن مې سال عمر من په خپل باندې ویډیوګانې کتلې چې بس داسې بوډاګانې ټول عمر په شرک کې تیر کړي، واخره کې سو کی کلمو چې عقل نه کار وړي. ساينسدانان چې کله د اسلام د ایجاداتو د ساينس ایجاداتو د وګوري او د اسلام دین ته وګوري او دغه شانته کې اقوال ته وګوري، حدیث مبارکاو ته وګوري، قران ته وګوري، هغه مسلمانۍ کې په دوی کې استعداد موجود دی. دویمه شوبه جزاک الله. دویمه شوبه تاسو وایي چې فطرت نه مراد اسلام دی. تاسو وایي چې فطرت نه مراد اسلام دی، نو هغه مرحوم کوم کې حضرت علیہ السلام چې کوم هغه فطرت د کوبر سره پیدا شوی. جواب مولوی صاحبانو هغه معصوم کوم چې په کفر باندې پیدا شوی دا غي نه خدای نه لازمي کې چا کې قبلول د اسلام استعداد نو استعداد خو پکې پیدا کړی مولوی صاحبانو. نو د فطرت نه مراد څه دی؟ اسلام دی، ځکه چې هغه معصوم کې دا استعداد موجودو. موږ به مولوی صاحبانو موږ چیرته لاړې مولوی صاحب کم په لاړې غلبه در باندې وشوه. ها مولوی صاحبانو موږ د فطرت وضاحت کوو. ها موږ د فطرت وضاحت کوو چې فطرت نه مراد څه دی؟ هغه استعداد اسلام دی. ها درېمه شوبه پوهیږئ که نه پوهیږئ؟ که نه پوهیږئ بیا وضاحت کوو. دا شبهه راځي که اسلام داسې څیز وي چې په فطرت کې ښودلی شوی وي چې د دې په تبدیلي باندې انسان ته
اختیار نه وي نو بیا انسان ته ثواب مولوي صاحبانو نو د دې جواب دا دی عبارت وایم جواب انسان په خپل اختیار سره هغه استعداد کوم چې الله تعالی په دې کې پیدا کړی دی دا په صحیح طریقه باندې استعمال کړي نو ځکه ورته جزاء او سزا شته دی مولوي صاحبانو انسان ته چې دا دغه ملاويږي سزا او جزاء ملاويږي دا څه ملاويږي جزاء بما كانوا يعملون د کسب د وجه مولوي صاحبانو یو د الله تعالی ګوره تقدیر وای ستا د دا اعتراض کې کنه وای چې د ورلد کپ را روان دی اوس 2023 په انډیا کې دی وای د ورلد کپ چې اوس ریزلټ معلوم نه د ورلد کپ کولو څه ضرورت دی مولوي صاحبانو دوی دا اعتراض کوي وای الله ته چې جنتی معلوم دی او جهنمی معلوم دی نو د دې دنیا ته را لېګل څه ضرورت دی دا اعتراض به تاسو باندې راځي موږ ورته یو د الله علم دی یو د بنده کسب دی الله وی وحدیناه النجدین ما درته دواړه لارې ښودلې دي کومه لاره باندې چې صراط مستقیم درله ښودلی دی او نیک عمل البته دا زموږ ایمان دی الله ته ټوله ډیټا معلومه ده زما ریکارډ ورته معلوم دی تر د قیامته پورې چې څونه مخلوقات راځي د دې ډیټا ورته معلومه ده چې دا جنتی دی او دا جهنمی دی تقدیر وایي دی ته چې الله دا په تقدیر کې لیکلی دی چې دا غلام حسن دا احمد مولوي صاحب دا طاهر مولوي صاحب دا په خپل اراده باندې په دې وخت دا عمل کوي اکه په کې لیکلي دي دا نه دی چې الله دا مجبور کړي او زه مجبور کړم دا خو د جبریو نظریه ده دا باز زمونږ سیفین مرګري وای په باندې اعتراض کوي تاسو جبریا استئ کدی ور سره موږ ډېر مناظره کړي په WhatsApp باندې او د څور پسې هغه د جګړه کې د سره بحث شو د الله نه د کېدو یقین مانی مفتی صاحب 2016 کې شو زم پکې ما وخت موږ سبق ویلو نو دغه باندې ور سره موږ وضاحت کو موږ جبریا سوې وای کنه کار کیږي دام را باندې الله کوي کبدم کیږي نعوذ بالله دام را باندې الله کوي هغه یو کس پرې تختلو هغه قصه مشهور ده نو زمون خدا نظر نه ده کنه موږ د تبلیغ والا به ولې بستر هغه څو کال سلور مې شي دغه شان ته کې موږ د علماء کرام نازي دغه شان ته کې زمونږ نور دینی شوبې دي موږ د عمل قائل او په عمل په فیصله کیږي جزاء بما كانوا يعملون الله ول دا جزاء د بدله ده د څه د جزاء کول وضاحت کړي ده دغه شان ته کې الله وي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سورۃ کاف آیت نمبر 9 کې الله وي خو د کافر کیږي او که مسلمان کیږي چې کیږي فیصله به بیا الته کیږي بیا برازي بیا الله وي دغه شان ته سورۃ زمر آیت نمبر 1 کې الله فرمایي ان تکفروا فان الله غني عنكم ان تکفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر والله وي ګور تاسو د کفر نه سینما راضي نیمه مولوی صاحب الله د کفر نه دی راضي پویږي په دې خبره باندې نو دلته چې دا انسان له بدله ملاويږي څه ملاويږي د الله د تقدیر ملاويږي که د عمل ملاويږي د عمل د انسان ملاويږي نو تاسو باندې سوال وشي ورته د دې بل منګه به عقلي مثال څه بیانو اوس هر استاد خپل شاګردان معلوم دي چې دا سبق ته اوس په شوق سره ناس ودان دي دا مولوی صاحب اوس سره شوق د نشته دي اوس زه مچره ته سره شوق نشته دا په سبا پارچه کې دا صفر واخلي د الہاد په دې پیریډ په دبانې ذهن پکې نه چلیږي او صفر راشي اوس نه تاسو هم چې دا صفر راځي او دا سبا صفر کې راشي نو بیا به تاسو ما ملامت کوي دا ملامت کوي شابه دا به ملامت کوي دی ولی خواري نه کوله زه به وایم چې لکه سیده چې د اس مثال مې درکو دا ما کالجان ته ویلو کالجان لما یو درس کو نو نیمه کې به راته ویلي دا مې لپاره چې ټول یخ شي تاسو اکالجانو ته ویلي هغه به چې ما به در شروع کو زه په خپل دغه کې را موشن کې برالم بس هغه به درود شریف وایا مې د आवाज شو بیا به زما غلا خراب شو به مې ورته دا مثال بیان کو مې ګور تاسو کې داسې سټوډنټان هم سره چې دلته تاسو درس ته ناشته تاسو توجه لري چې اوس چې استاد وي چې ته پیل کېږي او ته سبا پیل شي چا به ګناي نو اوس چې کوم ځای جهنم ته لاړ شي دا خدای نعوذ بالله ګناه ولې دا خدای ګناه ده الله درته وي فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليكفر که خو دې مسلمان چې خو دې کفر وکړه الله درته وحدیناه النجدین لارې د خو درې دي هدایت د پاره پیغمبران را لګلې دي ورو یو لک سلی رضانه کم بیش پیغمبران راغلي دي کتابونه را لګلې دي محکم دین را لګلې دي لقد من الله على المؤمنين الله د الله انسان کړه د داسې بهترین پیغمبر را لګلې دي داسې بهترین پیغمبر چې هغه دعوت ورکړي چې راځي زما طرف ته زو سیما انی جميع ټول د پاره الله سوی آیات مبارک ده کنه الله وی چې زه ټول کائنات د پاره الله رب العزت اسلام را لګلم چې په د باندې څوک عمل نه کوي دا سوي دا به د ګناوي نو په د باندې دا اعتراض راځي دا شانت کې بیا وضاحت شو سلورم شوبه احادیث مبارکاو کې راغلي دا وای نو به بس کو ځکه وخت ډیر واسه دا راځي چې احادیث مبارکه کې راغلي دي کوم یو ماشوم د بالغ کېدو نه مخکې مړ شو نو دا به د مور او پلار تابع ګڼل کیږي د دې تجهیز او تکفین به مسلمانانو په طریقه باندې نه کیږي جواب بعد وخت سمعانیا د وجنا هغه استعداد انسان پولیسه بانو دا ماشومانان چې وي ګور د دې خو
تجهیز او تکفین د يهوديانو په کور کې نه کیږي د مسلمان په طریقه نه کیږي خدای ساته دا د ټولو مذاهب دغه چې خخول خو کیږي کنه هندوان هم ماشومان نه سوځي د هندوانو نه سوځي او دغه شاته کې يهوديان دی هغه خپل لیډي ملي خخي کوئی تجهیز نه کیږي تکفین نه کیږي نو د دې جواب دار د سماوانه او په وجبانه سکیږي هغه استعمال نشي حالکه ګنیم دا ماشوم په فطرت څه پیدا ده په اسلام باندې او مفتی شفیع رحمت الله علیه وضاحت کړی دی د سورته بنی اسرائیل آیت نمبر 5 د تفسیر مظهری په حواله سره لیکلی دی په دې کې درې اقوال دي چې کم ماشومان نابالغ هم لشي د کافرو دا بچیرته یو قولدار چې دا په جهنم کې بل قولدار چې دا په جنتی ونی او امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې کې توقف کړي سکوت کړي دي خو تفسیر مظهری په حواله سره ذکر کړی دی نبی علیہ السلام عائشہ رضی الله تعالی حدیث مبارک ذکر کړي چې دا په جنتیان وي سبوي جنتیان نو استاد واغه یو شوبم پات نشولا نو موږ د فطرت نه ساغلو مولې زبانو استعداد اسلام کا تاسو چرته رام چې تاسو باندې نو تاسو ګورته او چې څه ده د دنه مراد استعداد اسلام دی پوه شوي تاسو دغه شانته کې عادت څه ته وایي نو دا به سبب وایو دغه شانته کې فطرت دی او خیارتیا ده ذهانت دی داسې نور اهم اصول را روان دي مولوي صاحبانو مه ته ډېر اهم کتاب دی ډېر اهم موضوع ده دې ته لږ توجه سره کېنئ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین